عائشه بیبي نکاح حضور علیه السلام سره او د حضرت سودا رضی الله عنها نکاح په دې میاش کې شوی د رخصتي شوی دا یو خبره به مونږ کوله او ځین کې بدو جو دا صرف مونږ پښتنو کې اوسنۍ خبره ده خلکو به د دوه اخترونو په منځ کې ودونه بد ګڼل دا نکاح کول به منحوس ګڼل اوس الحمدلله دا سیس ختم شو ډیره دا پورې بعض خلک چې د جاهلیت او پرسمونو رواجونو کې ډیر نختی هغه اوسم دکا ځان لړخوي چې نه دا نکاح ذکر ناکام شو طلاق زکو شو دا دوه اخترونو په منځ کې نو کتابونو لیکلي دي اوس نه د حضور علیه السلام په زمانہ کې د خلکو په ذهنونو کې یو دا جاهلیانه یو خبره و چې د دوه اخترونو په منځ کې کوم نکاح وشي نو اوسې منحوس وي اب سپیروي بختور دی حضور علیه السلام عائشہ رضی الله عنها سره کله نکاح کنو عائشہ رضی الله عنها فرمای چې خلکو خو بد غنله چې دا نکاح په دې میاشتو کې بد ده او سپیره ده وې زمانہ به بختور خزسو او زمانہ بختور خاون برچاوي امانه بختور نه باز خلکو عادت دي کنه بس نوې وادو شي او کور کې ساده سو شي دا داس پیره خزانه غلې قرآن نه معلومیږي سپیرواله په سړو کې نه دی په ګناه کې دی دا زکه دا کارو چې دا په واده کې دا چل کړو دا سو وایا دا چې مونږ ګټیو دا چې مونږ ورکه دا الله خلاف دا کار کړو نو تک وجه کې دی شي نور په سړو کې نور په میاشتو کې په ورځو کې سپیرواله نشته وای دا دې توري جامې چولې د زکه دا حادثه مونږ درابې هلکه دا ټول جامو کې دا یا د زنانو کتاب دی نه یو د الله او د رسول کتاب دی او د زنانو کتاب د نه په ورځ وی جامې مووین زیدا خبره نه ده څنګه جاهلیانه خبره ده د جمعې په ورځ لکه مووین دی ټول مدرسو کې طالبانو مولان خزان نو د زیارت او جمعې په ورځ جامې وینځنو تاس به رواله او دا خبره بشریت کې دانشته یا لکه پکمه تختې مړولا بولن التبیا شمه بلې وی اروح واپس دل ترازی بیا خو ورته د ادرین تر دې پورې د شمه ولا وځکه چې پلار هم تیار نو عقلم الله انسان لور کړي چې دا استعمال کا نو دې شیزونو پس تک نه دی پکار په اسلام کې دغه شیزونه نشته نو عائشہ رضی الله عنها فرمایي زمانه بخته ورفزه بسو کې به یو څو خبرو کې رومنه دا وای زما نکاح الله جل شانو منتخب کړي د زړه حضور علیه السلام لپاره چا خوخه کړي الله خوخه کړي ځکه کله چې د حضور علیه السلام سره د عائشې بیبي نکاح کیږي دا غي نمخ کې جبرئیل علیه السلام د لاس په کلیک یا پرنٹ یو یعنی تصویر صورت د عائشې رضی الله عنها حضور علیه السلام ته مخامخ کړو چې دا بستا بیبي اسو متفقه مسله د کم تصویر چې د موبایل او د کیمرې نه راووتو په کاغذ شنو بالاتفاق حرام دي او دا ډیجیټل چې دی نو په دې کې د باز خپل مېنس کې سره فقهاو اختلاف دي نو ګوره د حضور علیه السلام لپاره د دې بیبي انتخاب د الله جل جلاله طرف نشو د جبرئیل علیه السلام په ذریعہ باندې سو دا شو دا خپل په فخر سره به دا خبره کوله بل ویم د فخر خبرو ایمه لپاره دا چې زما په بستر کې په حضور علیه السلام باندې وحی نازلېږي د نور بیبيانو سره چې حضور علیه السلام په بسترین وحی نه نازلېږي او زما په بستر باندې وحی نازلېږي بل دغه به کول چې دا په اخر وخت کې د حضور علیه السلام د ځن کدن په وخت کې زما او د حضور علیه السلام لاړې یو ځای شوې دي حضور علیه السلام بیمار دی او په دغه ټیم کې حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه دا را د نکیږي حضور علیه السلام هغه په لاس کې مسواک دی دغه صحابي د حضور علیه السلام هغه طرف ته بار قتل نو عائشہ رضی الله عنها محسوسه کړه چې د حضور علیه السلام شوق مسواک تګي نو مایل چې مسواک تم شوق کیږي چې او هغه مسواک می دغه په اجازه دغه نه وایستو او بیا په خپل نرم کو بیا حضور علیه السلام وای داسې مسواک کو په خوان سره چې داسې خپل او داسې بهترین انداز سره مسواک ټول عمر کې په شوق حضور علیه السلام دمنه نو کړي اسې به هم کولو حضور علیه السلام د مسواک اهتمام به کولو د صحابه کرام وای د طاقت یو سو ګولې وي نو پای کې یو دا پټکې به نو د پټکی د شمله د دملا پتیر ونو دي سره دملا د تیر به مضبوطو کجوري خوراک به بهترین خوراک بل مسواک به کول د سنت اهتمام باور کې نو وای بیا د حضور علیه السلام د مسواک کولو نه پس ما هغه مسواک په خپل خلک کې زما او د حضور علیه السلام لاړې الله په اخر وخت کې سګدا یو ځای بل څلورم د فخر خبره ده چې کله د حضور علیه السلام دنیا نه رخصتي و نو اخري وخت کې د حضور علیه السلام وجود زما وجود سره لګیدل او ما بین نحری و صدری د حضور علیه السلام وجود زما په غیږ کې وې دا ټیم حساب ورکړی دا د حضور علیه السلام ساچ دنیا نه وفات کېدو پردې کوله نو هغه ټیم زما په غیږ کې او بل
د فخر خبردار چې زما د براءت لپاره الله قران کې څو پوره یو رکوع سره دا نازل کړی د عیسی علی السلام باندې تهمت ولګي په مور باندې نو وضاحت چاو او صفائی چاو عیسی علی السلام د مریم علی السلام اندک سے پنور مقوباله نو کله چې زمانم بردا او کافرانو مشرکانو په ما تهمت ولګولو د سورې نور مکمل رکوع الله جل شانو بلکې دبر رکوع غانه الله زما په براءت او صفائی کې څنګه نازل دي وي پزما خلق زما بي عزت کوله په ما الزام لګولو الله د عرش نه داغي صفائی وکا او بل زما د فخر خبر وې دا چې اخیری د حضور علیه السلام آرامگاه هم الله جل شانو زما حجره او کوټ وګرځولو کوم چې رسول الله مبارک دفن دي دا اصل کې د حضرت عائشہ رضی الله عنها کمره وا داغي کور داغي حجره او د رسول الله د عائشہ بیبي نو دا د عائشہ رضی الله عنها نکاح او رخصتی دواړه په دې میاش کې شي نو په دې میاش کې یو مسنون عمل سم دی نکاح کولم دی یو سره نکاح کوي نو په کومه میاش کې چې کینو دا د حضور علیه السلام سنت دی دا سنت دی یو سنت عمل له زمنن یو خبره کوي نکاح څنګه پکار دا واده څنګه پکار دی او واده دا سه پکار دی چې ته د واده نه پس د الک او د جنې مور او دا غي کور والو چې الحمدلله مونږ د الله او د رسول یو حکم پورا او په صحیح طریقې باندې نو دا به هغه خلک ویلې چې د الله او د رسول خلاف کارونه ورکوي او چې نشي ویل نو صحیح نه دی صحیح نه دی وی شادی کیسے ہونی چاہیے شادی سادی ہونی چاہیے دا شین ندادری نقطه خوا کنو سادی وجی شادی سادی ہونی چاہیے الله جل شانو دی مو کې د سنت اتباع او هغه محبت دا پیدا کی مونږ سنت بوز کو کنه موږ د مخکې نو ټول کې ملک خور کې نو ولي سنت دي کنه که سړی دا څه کوي بل په فتوا لګي لکه دا لاس کې سنت کې وغه نه مخکې دا نکاح هم یو سنت دی نو عقل من سړی په دې خبرو پیږي الله دې مو پیږي نو د حضور علیه السلام دو نکاحونه په دې میاش کې شوي دي نو یو سړی اسیم نکاح کوي په کم ټیم کې نو عام مسنون دی خو چې په دې میاش کې کوي په دې نیت کې چې د حضور علیه السلام نکاح شوی نو دا څه دویم نمبر سنت شو په سنت کې څه شو سنت ژوند دی